بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، جمیل محمد نعمت کې مول سره یو ځل بیا دی وخت کې موجود ما د پیښور په یو کلیواله علاقه بازید خیلو کې چرته چې د روغې جوړې پروګرام شوی دی. دلته خبره خو به په هغې مشران کوي. زموږ سره تاج الرحمن صاحب موجود دی د بازید خیلو. د دوی په کوششونو باندې دلته روغه شوې ده. په دې کې مړي هم شوي وو، زخمیان هم شوي وو. مشرب مختصر الفاظو کې راته ووایه چې مړي څومره تعداد کې او زخمیان څومره او معافي څنګه وشوله، خلک څنګه راضي شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خادم تاج الرحمن بازید خیل دی. دا کومه واقعه چې شوې وه په رشید ګړی کې څو جمعې مخکې د جمعې په ورځ باندې بعد د جمعې د منځه نه وشوه چې په دې کې یو حافظ قرآن د دغه محلې هغه پکې شهید شو چې هغه د لارې لاروو کې راتلو. د دې نه علاوه یو فریق وسیع الله جي صاحب و چې د هغې ډرایور وفات شو په دې کې نیازګل په نوم باندې، او بل حامد اجي په نوم باندې چې کوم شهید شو پکې وفات شو هغه د منیر اجي صاحب د فریق د طرف نه و. دې کې ټوټل 3 وفات شوي دي. مشره دا راته ووایه چې دغه روغه تاسو د خلک څنګه راضي کړل، او آیا داسې نور پښتانه راضي کېدی شي؟ ځکه چې د پښتنو تقریبا چې که هر کور نه په دویم کور کې همدغه مسله ده، مړي کوي او دغه کېدی شي، ممکن ده؟ دا ممکنه ده جی، خو د وسیع الله جي صاحب او د منیر اجي صاحب غونته زړه هر فریق له پکار دی چې هغه په بدې دشمنۍ کې دا شانتې د کلو اخلاص په لړو کې، ځکه چې اوس دا روغ الله پاک وکړه او د روغې د فیصلې د اورېدو نه مخکې وسیع الله جي صاحب منیر اجي صاحب پاسېده او هغې ویل چې دا خلک موږ د الله د رضا دپاره معاف کړي دي. بالکل جی، الله رضا دپاره معاف کول خو ډېر لوی یو قدم دی مسلمان دپاره. خصوصي طور پر یو ډېر زوړ ملګری مې ولاړ دی دلته، ډېر د وخت نه سره زما تعلق دی، ځکه والله به د دوی تعلق خو چونکې د پېښور یو کلیوالې علاقو سولیزو سره دی، د دوی سره هم خبره کوو. ځکه والله صاحب دا راته ووایه د خلکو ته به پیغام څه ورکوې، لکه په دې روغې جوړې دا سیسټم خو روان دی، دښمنۍ هم کېږي، پیغام به څه ورکوئ چې دا خلک دښمنۍ پرېږدي او څه کوم لیول پورې دوی ته تاسو فریاد او خپل دغه رسوئ چې یاره دا پرېږدي او د دې نه منې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جمیل خانه، ستا ډېره شکریا ادا کوم. پیغام ډېر واضح دی او اسان دی. زما په خیال سره که هر سړی په خپل کور کې چیک اینډ بیلنس وساتي او په بچي باندې نظر وساتي. زما دا بچي یونیورسټۍ ته ځي، زه دې پسې یونیورسټۍ ته ټلیفون کومه، دی چې ګاډی را سټارټ کړي نو زه کور کې پی ټي سی ایل میلو کړم چې یاره نیمه ګنټه کې به دې کور ته رارسي، نو زه پی ټي سی ایل میلو کړم. که دې پی ټي سی ایل پورته نه کړي نو زه بیا وایم ده ته واپس ټلیفون وکړم چې ته دروغ وې، ته لا په لاره. نو اول خو دا خبره ده چې په بچو باندې چیک اینډ بیلنس د دوی ساتل پکار دي، نظر ساتل پکار دي. بیا به بچي ته چې کوم یو دی دا تربیت ورکړي، ده ته به د مشر کشر تمیز ښي، بل به د کشر په مخامخ باندې د خپل رور عزیز تربور چې ستا چا سره نالګي ده د هغه بد به نه وي، چې کله مونږ د هغه بد په خپل زړه کې کېښوده نو د دې ماشومانو د دې کشرانو به اټومیټیکلي زړه صفا وي. مونږ دلته لا مسله جوړه شوي ني او خپلو کشرانو ته ویلي چې دې سړي ته ستړی مه شي او نه کې د دا ویلي وو. نو لہذا دې سره سره د تعلیم کمې هم شته. تعلیم ډېر ضروري دی. که زمونږ په لاس کې قلم وي، که زمونږ په لاس کې یو ښه ماحول وي او زمونږ په کورونو کې چې کوم یو دی تعلیم یافته بندیان وي، نو انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې کلاشینکوف کلچرل او دا آیس او دا بدامني دا به ډېر زر تر زره زمونږ د دې عمل نه ختمه شي. خو په دې کې یو کردار مونږ مشران هم ادا کوو چې هغه نه ده پکار. مونږ ښه ګورو چې دا سړی آیس کی، دا سړی آیس خرڅوي، دا چرس خرڅوي، دا بدعمله دی، دا لوفر دی، او چې تاڼې ته پولیس بوځي او مزو ته ورپسې ورځو را خلاص یې کړو چې مونږ یې را خلاص کړو، هغه معاشره بیا هېچېرې نه ټیک کېږي. پکار دی چې مونږ چې چوته وایو چې دا سټ والا مات کا او دی بوځه. بله خبره زمونږ په دې علاقه خاص کر په سوډیزو مسیزو کې ستاسو د میډیا وساتت سره ویمه او دا کټ نه کې دا پکې ووایه، زمونږ په سوډیزو مسیزو کې آئے رات آئے دن موټرسایکلې اخیستې کېږي، موبایل یې اخیستې کېږي. زما ایس پي ته خواستی، زما ډي ایس پي ته خواستی د صدر سرکل، زما ایس ایچ او انقلاب ته خواستی، چې تاسو نه یو شیم نه دی پټ. داسې په مختلف علاقو کې چې دا څومره کرایم کېږي، برای مهرباني دا راولئ او دې ته کړي سے کړي سزا ورکوي. انشاءالله دا ملک به پخپله ټیک ټاک شي. جی بالکل، یقینا پولیس هم په بعضې ځایم کې خپلې ذمهدارۍ نه پوره کوي، یا د ملک چې کوم سکیورټي ذمهدار ادارې دي. یو مشر هم دلته را سره موجود دی، چونکې کشرانو هم خبرې وکړې. اوس په د مشر خپلو کشرانو ته څه قسمه تعلیم تربیت ورکول پکار دي چې منې شي د دې دشمنو نه، ځکه چې دشمنو ډېر زیات ځوانان او بله راته ده ووایه چې دا زموږ زنانه کونډې کېږي، یتیمانانې کونډې کېږي، نو دا هم یو نقصان دی او دا معاشره باندې څومره بوج جوړېږي د دشمنو د وجې.
ستاره تپوس یو جهان مننه. زمون خلک که چېرې مونږه د بچي ته زوی له ورکړې 100 روپۍ او هغه سره وي 1000 روپۍ، نو ته یې زوی نه تپوس وکړه چې تا له ما درکړي 100 روپۍ وي، تا سره 1000 روپۍ کمې نه رالي. یو بل مونږ خلک په دې ډېر خوشحالېږو چې کله ماشوم زمونږ وشو نو مونږ ورته وایو دته کنځل وکړه او دته کنځل وکړه، کلمه خو ورته نه ښایو. زمونږ زوی چې په ټوپک ډزې وکړي نو مونږ ډېر زیات غایبره شو چې زمونږ زوی خو ډز هم کولی شي. ما نه یو سړي تپوس وکړو وایي ټوپک یې که قلم، ټوپک ښه دی د جهاد دپاره او قلم ښه دی دنیوي دپاره. هر پلار له پکار دی چې اولاد مدرسې ته ولېږي، دی به جنت ته لاړ شي. ده باندې اعلی تعلیم پکار دی چې دی د قوم خدمت وکړي، دی به مشر کشر وپېژني. د الله نه مخکې به څه پېژني؟ ځان به پېژني. چې ځان دې وپېژنو الله به مو پېژني. زه د دې پښتو په دې کلچر کې او په دې جرګو کې مونږ کله کله داسې وګرځو نو خلک وایي زما ورسره قسم وشو وسیله مې وتړلو. قرآن چې نازلېدو نو 7 اسمانونو ورځاندونې وویل لاندې به لاړ شم. بیا سمندر ته وویل په دنیا کې اوبه ډېرې دي، هغې وویل چې زه یې هم نشم کنټرول کولی. بیا په 7 ځمکو شو، هغې هم انکار وکړو چې زما وزن د دې زیات دی. بیا په غرونو شو، دا قرآن چې نازلېدو هغې هم ځانونه په نبي علیه السلام نازل شوی دی چې یو سړي سره قرآن وشي په هغې سره داسې روولي پکار ده لکه چې د موره دې پیدا یو. بل که د جیل درته وایم ما جیل کې نوکري کړې ده، د هرې په یو کنځل مړې وکړو دا زموږ د پښتو ده. 3 ځای کې د ښځو تالاشي ده. سړی به راپاسي په 2 نیمو پټو کې به ناستي، سړی به راپاسي او ښځې ته زنانه ته پردۍ زنانې به ملی ووهي، وایي پاسه چې دا بل کښېني. دغه پښتو ته مونږ نه ګورو. پولیس را کره داسې ګرځي لکه ډاکټر غوندې تېره ښځې پرده ماتوي. نو مونږ خلک دا وایو چې یاره مثال خبره که دا زه روغ وکړم نو دا د بېغیرتوب خبره ده. الله پاک وایي صبر کوونکی چې دی دا زه د ملګری یم دا پهلوان دی. زمونږ په پښتو په وجه ورته خلک څه وایي دا کمزوری دی. ته ما نه تپوس کوه. یقینا د مشر ډېره ښکلې خبره وکړله. موږ پیسه ګټو یو پلار او که زوی چېرته لانجه وکړي نو هغه پیسه د تعلیم په ځای باندې یا په پولیس لګي یا په وکیل لګي یا په میډیا لګي. میډیا ته موږ یاره خبر راله وچلوه، ډېرې زیاتې مسلې دي. نو پښتنو نور د خدای خاطر وکړئ چې د مشرانو کمې خبرې وکړي، د کشرانو کمې خبرې وکړي، دې دغه پیغامونه خپل کړئ. خپل دین خپل کړی، خپله پښتو خپله کړلی. پښتو دا نه ده چې موږ ډز وکړو څنګه چې د مشر خبره وکړه چې دا زموږ غیرت دی. همدغه پولیس را کره بیا کور کې ګرځي، همدغه جرګې را کره بیا کور کې ګرځي حجرې چې څه ګټو بیا په هغوی خرچه کوو. نو دغه پیسه مه ضایع کوئ، مه ځان د دښمنۍ سیوا کوئ، لږ د صبر نه کار اخلئ. دغه د مشرانو پیغام و. انشاءالله په دغه کې به اوسو د یو بل سره په لاین باندې هم. او ستاسو ډېره مننه کوم.